ورحمت الله وبرکاتو. کتونکو شاهنشاه فرید یم. مو سره په څنګ کې یو داسې شخصیت موجود دی چې ډېر ایجوکیټډ او په ضلع خیبر کې اوس د ډېرې سرګرمۍ سټارټ دي. عوامي مسلم لیگ پاکستان مرکزی نائب صدر محمد دلشاد خان، اول تاسو ډېر شکریہ د وخت روکولو اور بنیادی پښتنه بناول دا کوم چونکه مون مختصر ون انټرویو کوو چې سیاست لا په کم بنیاد باندې راوړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو زه ډیر مشکور یم، شکریا ده کوم چې تاسو دومره قیمتي ټایم موږ لا روکړو او موږ د پرم د قیمتي ټایم وخکو او چې تاسو دا کوېسچن وکړو. زه خو به بس د یو سمپل غونډه جواب درکم چې د خلکو خدمت پوره وروتم، حالانکه د 90 نه دی چې کم دی ډیر امنګون ام پی ګون ولو خو خلک د ګیلو کیسه کوي چې هیڅ هم ونه کړو. نو د شي د پوره وروتم چې کم از کم دومره خو به چاله فایده ورسوي، نو خلکو خدمت پوره ضرورت یم. دلشاد صاحب که چېرې تاسو له موقع ملو شوله په لوکا کې از ایم این ای از ایم پی ای په لوکا کې ډېر زیات مسایل دي، په خیبر کې په بوړا کې ټول نه بنیادي کور به تاسو په کوم شي باندې شروع کوو؟ یاره ټولو نه اول خو چې کوم د موږ د غریبونو دي آی ډي پیز دي، ټولو نه اول خو مو دا میشن ده چې زه به په دا باندې کور شروع کوم چې او بیا انا پاس چې کوم دي کنه ټول ایجوکیشن باندې کوم. ایجوکیشن باندې به ځکه کوم چې دلته موږ ټول چې څومره ویډ کې دي څومره نوجوانان دي یوت ته دا ټول د موږ د تعلیم نه محروم دي. څه اسه 10 سال چې کوم دی په موږ باندې دا هغه اپریشنز وغیرہ وشو، نو دا د وجه څه محروم شو څه اوس محروم کیږي. زه یو یونیورسيټي وروړم موږ په کې موږ لوکالو په دغه کې داسې یونیورسيټي نشته چې موږ ویډ کې پکې دلته تعلیم وکړو خو ښه تعلیم پکې حاصل کړي. وانه پاس ان شاء الله کوم په کوم به زه سکولونه وروړم، سرکوري سکولونه به وي او همدغه شونته وسره یو کالج دی د موږ په کووي کې چې هغه اوس هم د انا پاس بیا بل کالج نه روغلی، نو ان شاء الله مو به دا کوشش وي چې زه به یونیورسيټي کالج سکولونه به وروړم. موجوده چې کوم سیاسي کردارونه یا موجوده چې کوم ایم این ای ایم پی ای یا دنه تیر شوي کوم موږ نمایندګان تیر شوي دي لوکې هغوی لوکې پر څومره کور کړی، موجوده ایم این ای ایم پی ای څومره هلې ځلې کوي، هغو نه ته څومره مطمئن یې؟ یاره زه خو که ظاهري شکل باندې وکسې نګیټیو خبره خو چا پسې نه وي په کور که نه، خو چې دا ویرې دلې خلکو خبرې زه وروم نو ټول خلک دم خفا دي ته نه یې چاله چې شی کړي دي او نه چې کوم دي که نه اوس کوي لګیا دي. که ایم این ای وکسې که ایم پی ای وکسې داسې څه کورونه نه دي شوي چې خلک ته مطمئن وي. قبایلي سیمې چې کوم دي هغه د مرجنګ سره مطلب چې کله مرجر وشو فاټا یا هغې سره په قبایلي علاقو باندې ډېر غټ نیګیټیو اثرات هم وغورځېدل، څه پازیټیو به هم وي. تو څه رایې د فاټا مرجر حوالې سره؟ اوس خو ماشاءالله ډېر ښه امن راغلی دی، موږ پاک آرمي ډېر ښه امن راوستو او اوس هم لګیا دي کو حالات ښه کېږي انشاءالله چې موږ چې دا څومره قبایل دي دا به انشاءالله ترقۍ طرف روانېږي. تیرا چونکې یو سیاحتي علاقه ډېر ښکلې علاقه ده، لکه ټوله دنیا دغه خبرې ګواه دي، خو بیا که چېرې تیرا له موږ وکړو په تیرا کې انفراسټرکچر روډونه او د اوبو مسالې په د دومره وخت کې په 25-30 سال کې دومره ایم این ایز تیر شول، سینیټرز تیر شول په تیرو کې، مطلب هغو څه داسې اکټیویټیز نه دي کړي چې هغې سره په تیرو کې څه ترقي راولي، ځکه چې یو داسې سیاحتي علاقه وي چې هغه له بهر نه هم خلک ګرځي او ښایست چې کوم وي قدرتي ښایست الله ورکړی وي. تیرا یې پوره ډېر کم کور شوی دی. که چېرې تاسو له موقع ملو شي ټول نه بنیادي په تیرو کې تاسو څه ګاڼو چې کوم شی نه کېدل په کور دي پکې؟ اصل کې ماشاءالله الحمدلله ټولو نه اول خو په تیرو کې ډېر ښکلی امن راغلی دی. نن سبا دومره امن په یو ځای کې هم نشته لکه څومره په تیرو کې راغلی. موږ پاک آرمي ډېر ښکلی امن راوستی دی او بقایا فیسیلیټي په لحاظ به ته زه داسې ووایم چې څومره د موږ د پاکستان والا خلک دي آر سی اوس تیرو کتلو له، خو ولته داسې فیسیلیټي نشته چې د اوبو سهولت وي ورته، د باترومونو سهولت وي ورته، یا د رهایشګاه سهولت وي ورته. خو اوس داسې دی چې پکنیک سپاټ ته یو قسم که نه د روډونو سهولت پکې نشته دی. نو موږ خو مخکې هم د اپیل کوو چې یاره ایم این ای له ایم پی ای له چې اوس تیرو چې کوم دی ډېر ښکلی پکنیک سپاټ دی خلکو ته ارڅي. یو خو به داسې چې ولته هوټلې جوړې شي
نور داسې ښکلي اکټیویټي وشي د خلکو به ورسره کور روزګار هم روان شي او چې موږ څومره میلمانه ولته رسي که نه آب د موږ نه خوشول وي یو کوم څه سهولت په هر یو شي کې ورته موجود وي که هغه په خوارو کې وي که اوبو کې وي که رهایشګاه کې وي نو ټول چې کوم هغه دي آب ورته موجود وي بیا انشاءالله چې په اخره کې یوت لا د ضلع خیبر د قبایلي سیمو چې کم ځوانان دي او کم مشران دي هغې پورې څه پیغام لري؟ یاره یوت ته پوره خو به زه دا میسج وکړم چې کوم دا اوس ناشې ته موشې روتې دي د هغه دغو د روکتام وشي او مو خو اوس فلحال دا اکټیویټي هم همدغه شي د پوره شروع کړي دي دا سپورټس اکټیویټي مې شروع کړي دي چې موږ دا یوت چې کوم دی په غلط طرف لوړ نشي په صحیح لیاره باندې لوړ شي. ډېره مننه وخت راکولو. قدرمنو دلشاد صاحب موږ سره موجود و، یو نوی پولیټیکل اکټیویټیز کوي. دی خو ګڼي چې زه مطلب د سیاست په نومه باندې نه یم ورته خدمت کوم او یقینا چې امید هم ده چې دا چې انشاءالله لوکیله به ډېر څه کوي. اوس شهنشاه فرید الله اجازت ورکړو. الله پامان.